السلام علیکم کتونکو زه مراد علي خان یم او تاسو ګورئ زموږ سواد ډاټ کام. کتونکو یو دوه مهم خبرونه چې دی هغه سره شریک کوم. یو د سوات د ضلعي انتظامیان چې دی ډي سي سوات د ډیپټي کمشنر سوات ثاقب رضا په دفعه 144 چې کوم احکامات دي هغه جاری کړي دي چې په کم کم شیزونو باندې به پابندي او په کم شیزونو به نرمي د کم خلکو ته به چې دی په دغه دفعه کې چې دی د ګرځېدو اجازه دي او په چا باندې به پابندي هغه به نه ګرځي. دغه بل سره شریک کوم. او بل یو ډیر مهم خبر چې د سعودي حکومت چې دی هغه د پاکستان سره د حج معاهده چې کومه وا هغه فلحال بند کړی دا. خلک چې دی هغه به حج نه ځي. دوه مهم خبرونه دي. افتخار احمد زمان را سره موجود دی. افتخار د ټولو وړاندې چې د ډي سي سوات ثاقب رضا خبر چې کوم دی هغه چې کوم احکامات جاری کړي دي هغه راته ووایه چې په دغه کې څه احکامات دي او اولنې پکې څه او دا ټوټل څومره دي او څه دي هغه سره شریک کړه. بالکل احکامات چې دی هغې ویګا وړاندې کړي او نن چې دی هغه باقاعده په یو ریټن فارم کې کوم چې نیوز کوم آوټلیټس دي یا کوم ادارې دي هغې ته ورکړی شوي دي. نو په دې کې چې کوم زموږ سره اولنۍ چې کوم د دفعه فوجداري دفعه چې کومه ده 144 د آیې تحت چې کوم اولنۍ احکامات دي یا هغې چې کومه وړومبې پوینټ دی نو هغه دا دی چې ضلع کې چې هر قسم سماجي یا کم نور اجتماعات چې کېږي کومې غونډې کېږي نو په هغې باندې پابندي ده. او صحیح مطلب دا کوم اجتماعات دي دا داسې چې کم خلک لکه په خپل کورونو کې دنده ودونه کوي هغې باندې پابندي په دې کې ویلی شوي چې سرکاري یا ذاتي جګو پر هر قسم کې مقاصد کے لیے جمع ہونے پر پابندی آئی. مطلب په خپل کور کې ته ګڼه ګونه کې خلک واده پروګرام نه کوي نور څه پروګرام نه کوي نو په هغې پابندي ده. او که په سرکاري ځای کې هم څه غونډه کېږي په هغې پابندي. ټیک شو. په دې کې دویم څه سره دویم چې دی هغه دا دی چې خلاف ورزي چې څوک کوي نو د هغې خلاف په د دفعه 188 د پاکستان چې کوم کانسټیټیوشن د 1973 دفعه 188 چې دی د هغې تحت چې دی لاندې به بیا هغې کاروایي کوي او په دې کې تاسو ته هر قسمه سزا میلاوي دی. مطلب که بیا هم خلک راغونډېږي په دې پابندي ده خو که راغونډېږي نو د دې خلاف به ټیک ټاک کاروایي کېږي او پولیس چې دی هغې به ګرفتارۍ او دفعه 188 دفعه 188 لاندې چې دی هغې خلاف بیا کاروایي کېږي. ټیک ده. په درېیم زموږ سره مهم خبر دا د مراد خان چې هغه وایي چې دا پابندۍ چې کومې شوي دي د دې اطلاق چې دی به د 7 اپریل نه کېږي. د 7 اپریل نه چې څوک خلاف ورزي کوي د هغې خلاف په باقاعده د دفعه 188 تحت چې دی کاروایي به کېږي. په دې کې بیا وایي چې د پابندۍ د اطلاق چې دی دا په سرکاري بخښنه غواړم 7 اپریل پورې 17 اپریل پورې به 7 اپریل پورې چې دی نو دا اوس کوم احکامات جوړ کړي شوي د دې اطلاق چې دی به د 7 اپریل پورې کېږي. ټیک ده. درېیم پکې زموږ سره څه دی؟ درېیم دا دی چې سرکاري اهلکار چې کوم دوران ډیوټي دي د هغې ډیوټي کله د پولیسو ډیوټیان چینج کېږي کله هغې ډیوټۍ باندې نو په هغې باندې هغې به چې د احکاماتو نه مستثنا وي په هغې باندې به دا نه لاګو کېږي. په هغې کې هسپتالونه دي کلینکس لیبارټیانې دي فارماسیوټیکل فیکټریز یا میډیکل سټور چې کوم دی په هغې باندې یا دوران ډیوټي چې هغه کله کار کوي نو په هغې باندې دا نه دي د هغې اطلاق. پولیسي اهلکار چې کوم دي سرکاري چې څومره هم خلک دی مطلب کم خلک چې په هسپتالونو کې ډیوټیانې کوي هغې باندې پابندي نشته. میډیکل سټور به کولاوي. دا راته لږ واضحه کړه چې په دې کې به چې کوم د تنورونه دي یا سبزۍ دوکانونه دي هغې څه ذکر پکې شته؟ بالکل شته پکې. په دې کې چې دی نو د دې بیا چې کوم څلورم پوینټ دی په هغې کې هم دا دي چې لکه کم خلک چې په خپلو کورونو کې یا په کم ځایونو کې په بیټکونو کې هغه د خوراک څښاک څیزونه خرڅوي نو په هغې باندې هم د دې اطلاق نه کېږي. هغو د دې نه مستثنا دي. او دې سره پلس یو ډېر خلک زموږ نه دې باره کې بار بار تپوسونه هم کړي دي چې تاسو موږ ته د بینکونو په حواله ووایئ چې بینکونه دې نه مستثنا دي که نه. بالکل بینکونه چې دی هغه دې نه مستثنا دي. بینکونه به کولاوي. بینک چې کوم خلک په بینکونو کې کار کوي که هغې سیکورټي هغه کلاس 4 وي پکې یا په هغې کې منیجري کمپیوټر اپډیټر چې څومره د بینک افراد دي هغې تللی راتلی شي خپل کار کولی شي او بینکونه به کولاوي. که عام خلک هم ځي پیسې راخلي یا تنخواه راخلي نو هغه بینکونو ته بالکل تللی شي. بینکونو ته تللی شي او د بینکونو له خپل چې کوم کار دی هغه ترسره کولی شي. په دې کې بیا کریانه چې کوم دي جنرل سټور بیکري د وړو دوکانونه د پیو دوکانونه د چرګ چې کوم د چرګانو دوکانونه دي ورته موږ وایو. بیا په دې کې د غوښې او د میانو چې کوم دوکانونه دي تاسو چې څنګه ذکر وکړو تنورونه او نور چې کوم د خوراک څښاک څیزونه پکې خرڅېږي هغه دې سره آټو ورکشاپ کوم چې فلینګ سټیشن مې چې کوم
کسان دي لکه د پټرول پمپونه دا چې دي دا هم د دې نه مستثنا دي. په دې کې بیا چې کم پولټري فارمز دي نو هغې هم د دې چې پای کې کم کارکوونکي دي نو هغې هم د دې نه مستثنا دي. مطلب یوازې داسې نه چې هغې به کم کسان چې دا کار کوي هغې هم د دې نه مستثنا دي. د باندې هېڅ اطلاق د دې احکاماتو نه کېږي، هغې خپل کار کولی شي. بیا د دې سره چې دا خبره ډېره لازمي ده چې د خاندان 2 کسان چې دي هغه وتلی شي او د خوراک څښاک څیزونه چې دي هغې خریداري کولی شي، هغه اخیستی شي. مطلب د یو کور نه 2 کسان تللی شي، زیات نه شي ورته زیات چې بیا به هغې ته مسله جوړېږي او څنګه چې مونږ ووایو چې دفعه 188 چې کوم دی د هغې ته قانوني کاروایي به کوي. بلکل. نو بیا د دې سره پلس د زمونږ چې کوم عام روزمره ژوند دی په هغې کې خلکو ته ډېره مسلې د میډیسن دوکانونه چې دی هغه به کولاوي، هیلث سروسز چې دي دا به کلینکس چې دي هغه به کولاوي، کمې لیبارټرانې چې دي هغه به کولاوي. هسپتالونه به نه وایو، پرایویټ دغه به نه وایو، خو بلکې لیبارټرانې او کم چې د دوايانو دوکانونه ټسټونو لپاره چې کوم ضرورت سامان دی. بلکل. ټي ایم اے بیا په دې کې کم مهم خلک چې دی ټي ایم اے وابډا شو، بیا WSC دی باسا، بالکل NTDC چې کوم دی، بیا SNGPL او نور چې کوم دغه ورکران دي کوم کارکوونکي دي نو په هغې باندې چې دی د دې دفعه 144 اطلاق چې دی هغه پرې نه کېږي. د دې سره بیا مهم خبره دا ده چې کوم تاسو له خبر درکوي صحافیان حضرات هغه او دې سره اخبار فروش چې دی د هغو په نقل و حرکت باندې هم څه پابندي نشته. لکه په ما او تا باندې پابندي نشته، مونږ ګرځېدی شو، خلکو له خبر ورکولی شو، خلک دې په خپل کورونو کې دننه کېږي. افتخار وایي چې موږ به تاسو له خبرونو دغه شان درکوو، معلومات به درکوو، خو تاسو به زموږ په دغه د حکومت د طرف نه چې کوم معلومات راځي په هغې باندې عمل کوئ. تاسو په کورونو کې دنده کېنئ. موږ به وخت په وخت د زموږ سواد پوره ټیم به کوشش کوي چې هغه ستاسو سره په دې کې هر خبر تاسو ته راورسوي. نه صرف خبر در رسوي، موږ به دغه کوشش کوو چې زموږ سره کوم وس لرونکي خلک دی، زموږ چې کوم سیاسي خلک دی، مشران دی، موږ هغې هم په دې مجبوره کړي دي، موږ ورته ویناګانې کړي دي، هر ټایم ورته ګوتې نیولي دي چې تاسو د غریب چې کوم ولس دی د هغې سره هم تعاون وکړئ. او شکر دی الله رحم دی، افتخار نن زموږ سره موږ په ټول منګوره ښار کې د هغه سیر ټلګرامه پورې وګرځېدو د غریب خلکو باندې چې موږ خپل زموږ دلته چې کوم نسیم اختر و هغې دغه د خوراک سامانونه چې تقسیم کړي دي او MP فضل حکیم صاحب چې دی هغه هم یو غټ پیکیج تیار کړی دی. موږ د هغه هم شکریه ادا کوو، هغه موږ ته ویلي دي هغه به سبا نور هم تقسیم نن هم تقسیم کړي دي. ډېره مننه. یو مهم خبر چې د ټولو نه د هر چا به د دې زموږ نه تپوس کو څنګه چې د بینکونو تپوس به کوي دغه شانته کې را روان حج دی د هغې به ډېرې پوښتنې کولې. افتخار احمد زمان زما سره موجود دی. نو دا یو ډېر مهم بریکینګ نیوز دی، موږ تاسو ته درکوو چې د سعودي حکومت چې کوم معاهده ده د حج هغې ختمه کړې ده، فی الحال یې بنده کړې ده. د هغې څه معلومات لري افتخار دغه شریک کړه؟ د کرونا وایرس چې کومه دغه وایرس چې دی هغه ټوله دنیا په لپیټ کې اغوستې ده، ټوله نړۍ چې ده د هغې 200 ملکونو پورې څه کم 200 ملکونو پورې چې دغه وایرس چې دی دا خور شوی دی. نو د دغې خطرې چې دی د هغې خطره محسوسیږي او د دغې وجې چې دی که تاسو کتي په وړاندې عمره باندې عمرې په کولو باندې پابندي لګولی شوې وه، سعودي حکومت چې دی نو هغې پابندي لګولې وه. اوس کم تازه ترین چې کوم موږ ته معلومات راځي، خلک په د پاکستان نه په لکاو خلک چې دی هغې حج له ځي. نو د هغې دپاره دا خبر دی چې سعودي حکومت چې دی هغه د پاکستان سره د حج چې کومه معاهده وه نو هغه ځنډولې ده او هغه د ځنډ ښکار شوې ده، مطلب هغه یې ودرولې ده. او دغه معاهده چې دا د دې وجې شوې ده چې کرونا وایرس دی. نو د هغې دپاره کم تازه ترین معلومات چې هغه دا دي چې هغې یو مراسله هم رالېږلې ده، کوم چې د پاکستان چې کوم وفاقي وزیر دی مذهبي امور هغې ته مراسله رالېږلې شوې ده او په هغې کې دا ویلې شوي دي چې فی الحال ستاسو سره چې کومه معاهده ده هغه سعودي حکومت ختموي په دې وجه چې که خلک پیسې داخلي کړي او داخلي وکړي د حجونو دپاره او بیا حج ونه شي نو هغې ځکه ویلي دي د وړاندې نه هغې اطلاع ورکړه چې تاسو پاکستان سره خپل له حج چې کومه معاهده ده هغه فی الحال د ځنډ ښکار شوې ده. هغه نو که څوک داخله کوي د حج دپاره نو فی الحال د هغې لږ ټې شانتې انتظار وکړي. ګوري په ټوله نړۍ کې خلک لګیا دی چې د وایرس د ختمولو د مخنیوي لپاره اقدامات پورته شي. د هغې نه وروسته چې دی بیا که دغه خطره نه محسوسېږي نو انشاءالله حج به هم کېږي، نور
عبادت چې دی هغه به هم کیږي. ډیره مننه کتونکو. دا افتخار احمد زمان و چې زموږ سره دغه د سعودي حکومت چې کوم معاهده د حج پاکستان حکومت سره چې فعل حال بنده کړې ده ودرولې ده، دغه معلومات ټول تاسو سره شریک کړو. په اخر کې به تاسو ټول خلکو ته دغه پیغام درکم چې کوم زمونږ ډیر خلک چې دی هغوی د حج لپاره چې پیسې خو دي تیاری نه به کړي. زما ټول ته دغه ریکویسټ دغه به مې مطالبه چې اوس هم تاسو دغه پیسې چې کوم تاسو د ځان لپاره ایښودي وي، د حج لپاره ایښودي وي، دغه پیسې راواخلئ په غریبانو خلکو باندې چې دی د هغې سره مدد وکړئ. دا وخت چې دی دغه غریبانو مزدور خلک چې کم دی د هغې سره مرستې وکړئ. نو دغه یو ډېر ښه کار دی. په دغه کې برخه واخلئ چې کومې پیسې تاسو د ځان سره د حج لپاره ایښودي وي چې تاسو په حج کوو، نو هغه پیسې راواخلئ او په خپلو خلکو باندې خرج کړئ. نو په اخر کې به زه ستاسو نه سره د خپل همکار افتخار احمد زمان اجازت واخلم. د لوی الله په امان.